الله الرحمن الرحیم د بدیهیاتو شپږ قسمونو تذکره شروع وا پاغه کې سلورم قسم دی مشاهدات مشاهدات هغه قضیو ته ویل کیږي چې بده کې حکم د حواس ظاهریو په ذریعه لګیدلی وي یا د حواس باطنیو په ذریعه په حکم لګیدلی وي. حواس ظاهره کم دي؟ حواس خمسه: قوت باصره د لیدلو قوت، قوت شامه د بین کولو قوت، قوت سامعه د اوریدو قوت، اور قوت لامسه د ټش کولو قوت لمس، اور قوت ذائقه د سکلو قوت. د دې پنځو حواسو په ذریعه سره چې ته په یو سیز حکم ولګې نو دغه قضیه ته او دغه حکم ته ویل کیږي مشاهدات. او دې ته ویل کېږي مشاهده بالحسیات. دې ته حسیات وایي چونکې د حواس خمسو په ذریعه حکم لګي. د دې مثال داسې دی لکه ما وویل سورج روشن ہے، سورج روشن ہے نو نور رڼا والا دی، نو رڼا حکم مې په نور باندې ولګولو. دا وجه دا ده چې ما په سترګو ولیدل چې دا نور په ذریعه سره ټوله دنیا روښانه شي. پوه شو که نه؟ نو د حواس خمسو کې د قوت باصره په ذریعه سره ما حکم ولګولو. یا د دې دیوال نه هغه اړه څو خبرې کوي او ما وورېدې، ما وویل چې هلکه دا خو د زید آواز دی. نو د زید آواز، نو دا د قوت سامعه په ذریعه سره ما حکم ولګولو چې دا آواز د زید دی. دک شان قوت شامه، یو سیز مسکلو یا مې خوړلو نو دا غې نه بوی رالو زما په پوزه باندې، ما ته اندازه وشوه چې دا سیز خراب شوی دی یا صحیح دی. یا مې اوسکلو نو د سکلو په ذریعه سره پته ولګېده چې دې کې مالګه زیاته ده یا کمه ده، دا سیز پیکه دی یا دا سیز مرشکی والا دی. ګوره د سکلو په ذریعه سره په یو سیز باندې حکم ولګي. نو د حواس ظاهره په وجه د حواس خمسو په ذریعه سره چې په یو سیز باندې ته حکم ولګې دغه ته ویل کېږي مشاهدات. او یو دی د باطنیو په ذریعه سره چې ته حکم ولګې نو بیا دغه ته ویل کېږي وجدانیات. لکه مونږ ته لوږه لګي، مونږ ته تند لګي، انسان باندې غم راشي، د خوشحالۍ کیفیت پې راشي. نو ګوره دا داسې یو قوت ته په انسان کې دننه چې بل چاته اندازه نه کېږي او انسان ته دننه قوت او کیفیت په وجه اندازه کېږي. انسان ناست وي او دته دا محسوس شي چې زه خو اوږې شوی یم نو روټۍ وخوري. انسان تږي شي بل څوک ورته نه وي، دننه یو وجداني قوت ته دته اندازه وشي چې بهی زه تږی شوی یم نو اوبه وڅښي. ناست وي او لاړ شي چې لیټرین ته ولې ماله میچازې راغلې نو دته چا وویل چې تاله میچازې درغلې. دا د جسم کې دننه یو قوت دی وجداني چې ته اندازه وشوه چې او ماله تشي میچازې یا ډکې میتیازې راغلي نو لاړ شي. نو دا قسم قوتونو ته ویل کېږي باطني قوت او دې ته وجدانیات وایي. بس دلته یو ټکی یاد ساته چې مشاهدات هغه قضایا چې د حواس ظاهره په وجه چې کم حکم په ولګي، بس دې کې غلطیانې ډېرې زیاتې راځي، یعنی دا د یقین فایده نه ورکوي. هغه څنګه لکه ګوره په دې نور کې د نور په رڼا کې هر څیز مونږه ساکن ګڼو چې دا په خپل ځای ولاړ دی. د هر څیز سایه چې په دې ځمکه پرته نو حرکت نه کوي که نه. نو ظاهري نظر سره چې مونږ وکتل چې دا نور په سایه کې د دې سیز سایه په ځمکه پرته ده نو دا سایه او دا سیز په ځای باندې ولاړ دی، دا سایه په ځای ولاړه ده. نو مونږ په حکم ولګو چې دا سیز ساکن دی، خو لیکن حقیقت کې کو ګورو د عقل پر رڼا کې نو دغه سیز متحرک دی. ولې چې نور حرکت کوي د دغه سیز رخ بدلیږي. نو ګوره قوت باصره کې غلطی رااله قرآن الله. قوت باصره وایي چې دا سیز ساکن دی خو عقل څه وایي چې نه دا متحرک دی. دک شان په مس او ټچ کولو کې فرق څه دی؟ یو انسان د داخله سه مثلا په ګرم اوبو کې ایښی دی او دا ګس لاسې په یخ اوبو کې ایښی دی. جسم یو دی، دلته ګرموالی محسوسی، دلته یخوالی محسوسی. بیا د دواړه لاسونه روغ کل او په معتدل یو شان د اوبو کې کېغوستل نو کم لاس چې په ګرم اوبو کې ایښو ابه یخوالی محسوسی او کم لاس چې په یخ اوبو کې ایښو ابه ګرموالی محسوسی.
ګوره یو د انسان دوه لاسونه دي، نو په یو حال کې یو حس یخوالی محسوسوي، بل ګرموالی محسوسوي. نو ګوره دا غلطی رااله په حس کې، نو حس کې هم غلطی کیدل شي. صحیح شو. ما حکم ولګول د دې دیوال نه اخوا اواز را روان دي، زه اورم زویم دا زید دی، اسی بیا راښکاره شو هغه عمرو. نو دا غلطی رااله په قوت سامعه کې. نو خلاصه دا شوه چې د حواس خمسو په ذریعه سره چې کم حکم ولګول شي نو دې کې غلطي واقع کیدی شي. دویم قسم چې کم دی، پنځم قسم تجربیات دیته وي. تجربیات د هغه قضیو نه جوړوي چې یو انسان په یو خبره باندې په یو سیز باندې بار بار مشاهده وکړي، وی ویني یو سیز بار بار ویني، نو دا غینا دته یو تجربه حاصل شي. نو عقل په حکم ولګي په چې دا سیز د دې لپاره فائدہ مند دی. نو داسې قسم قضیو ته ویل کېږي تجربیات. مثلا یو انسان ویل زما په سر باندې درد دی، نو یو کس وسره خوا کې ناسو ډاکټر هم نه دی او ته پیناډال ګولۍ واچوه ان شاء الله ښه به شي. نو دته څنګه پته ده چې پیناډال ګولۍ د سر درد لپاره ښه دي؟ د اصل کې چې څومره پیره هم په سر درد شوی دوم دکه ګولۍ استعمال کړې ده، نو ډیر کرته الله ولا صحت ورکړی دی. نو د دا ذهنیت جوړ شو چې به چې چام په سر دردي د هغې لپاره فایده مند نفع بخش چیز هغه پیناډال ګولۍ دي. نو حکم یې پې لګولی چې پیناډال ګولۍ چې دي دا د سر د درد لپاره ډیر زیات مناسب دي. دکه شان یو انسان وایي چې زما خېټه خرابه ده، یو داسې سړی چې ډاکټر نه دی تا ته به ډایرکټ وایي چې فلیجل دوی استعمال کړه، ګولۍ واچوه، الله به دې ښه کړي. نو هغه د کثرت مشاهدې او د کثرت استعمال په وجه د دا تجربه شوې ده چې د دغې مرض لپاره دا دوی مفید ده. نو داسې قسم قضیو ته څه وایي؟ تجربیات. او دې تجربیاتو کې د ساینسدانانو تحقیقات هم شامل دي. او یاد ساته دلته یو خبره، ساینسدانان چې کم تحقیق کوي یاد ساته دا په ظن باندې بنا دي. ظن غالب یعنی غالب ګمان پکې دا وي چې دا دې صحیح شي، غلطم کیدی شي. نو کم خلک چې ساينس ته ترجیح ورکوي او کوشش دا کوي چې قرآنی احکامات دا د ساينس مطابق کی، چې ساينس کم تحقیق وکي او یو مسله په قرآن کې ذکر وي، نو دی کوشش دا کوي چې بھئی دا د قرآن کریم د ساينس د تحقیق سره بالکل موافق شي. او چرته چې نه موافق کیږي نو د قرآن کریم په آیاتونو کې تعویلات کوي او کوشش کوي چې ور موافق کی. دا د جهالت غټه نښه ده. وجه څه ده؟ وجه دا ده کو بالفرض سبا د ساينس دا تحقیق غلط ثابت شو، نو څه مطلب چې تا کم کوششونه کړي دي قرآن د هغه ساينس مطابق ګرځول دي، نو اوس به ولې قرآن هم غلط وي؟ نه، داسې نه ده. نو دا کوشش به نه کوي چې ته قرآن د ساينس مطابق کې کو چرته اتفاقی د ساينس تحقیق د سره وته چې د قرآن د یو آیت سره موافقو، نو فبها ونعمت. او قرآن مخالف وته نو ساينس غلط ته قرآن صحیح دی. بھئی دا بزین ته نه راول چې یو ساينس تحقیق وکړه د قرآن د یو حکم سره یو شانته موافق رالو، نو موږ د ساينس د تحقیق په وجه خو په قرآن ایمان نه لرو، بلکې قرآن باندې من حیث القرآن چې دا منزل من الله دی، د الله د طرف نه نازل شوی دی، موږ په ایمان لرو، د ساينس په وجه په نه لرو. ورسې دی بعض خلک داسې کوي چې د ساينس یو تحقیق چې کله بیانوي نو په داغه په مقابل کې یو حدیث ذکر کې چې ګوره حدیث کې دا راغلی د زموږ ساينس دا وي، نو بیا د حدیث مذاق وړاوي. نه داسې خلک ته په خپل ایمان لګويري پوهیږي. نو بالکل به دا کوشش نه کوي چې بھئی زمون قرآن کریم دی بس د ساينس موافق شي. ساينس دا په ظنیاتو بنا دی او قرآن کریم په قطعیاتو په یقینیاتو بنا دی. سمجھتراله خبره؟ نو دا ساينس په د ساينس په درجه کې یعنی د تجربیاتو په مرتبه کې به منی زیات نه. شپږم قسم چې دا غي ته وي متواترات. متواترات هغه قضیو ته وي چې د دې د یقیني کېدلو باندې داس یو جماعت حکم لګولي وي چې دا ټول جماعت اجتماع په کذب باندې عقل محال ګڼي.
یعنی د مختلفو قبیلو خلق، د مختلفو ملکونو، د مختلفو خارونو خلق را جمع شوي دي او یو خبره کوي. نو ګوره عقل هم دا وایي چې دا دومره لوی جماعت دا دروغ نشي ویلی. یو کس دروغ ویلی شي، دوه ویلی شي، لس ویلی شي، شل ویلی شي، خو لیکن د مختلفو قبایلو خلق، د مختلفو ملکونو خلق دا ټول را جمع شوي دي یو خبره کوي، نو دا د دې د صداقت دلیل دی. پوه شوې؟ د دې بیا خپل اصول دي د متواترات. نو دې ته وایي متواترات. په مخ د ځمکه چې څومره دینونه دي، ادیان، په دې ټولو دینونو کې یو صرف اور صرف دین اسلام داسې دین دی چې دا متواتر دی. باقی یو دین هم متواتر نه دی. بیا په دین اسلام کې عقیده ختم نبوت اور نزول عیسی په دې مسله باندې چې کم روایات ذکر دي دا غون متواتر دي. صحیح شو؟ متواتر معنا دا چې د دغه سيزونو ثبوت د نبی اسلام نه مونږ پورې بالکل جماعت در جماعت، طبقه در طبقه، غټو غټو طبقو را نقل کړي دي، نو دې ته بیا متواتر وایي. همدغه وجه ده چې د متواتر روایت نه انکار کول، د متواتر حکم نه انکار کول سره انسان کافر کیږي. بیا علماء کرام د دې متواتر ډېر قسمونه ذکر کوي. یو ته وایي تواتر بالسند، چې د سند په اعتبار سره متواتر وي. لکه یو حدیث ته من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. نبی علیہ السلام فرمای چا چې په ما باندې دروغ اویل قصدن عمدن، نو ځان نه د جهنم کې ټکانه تیار کی. نو ګورا دا حدیث د سند په اعتبار سره متواتر دی، نو دیتا تواتر بالسند وی. دک شان د ختم نبوت په مسله باندې چې کوم روایت دي، د نزول عیسی په مسله باندې چې کوم احادیث مبارکه دي، نو دا ټول د تواتر بالسند په درجه کې داخل دي. دویم قسم دی تواتر بالطبقه. د دې مثال لکه د قران کریم تواتر چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک دور نواخله در اوسه پورې په هر دور کې ډلې ډلې خلک کینی د قران الفاظ زده کوي، معنی زده کوي، تجوید زده کوي، تفسیر زده کوي، مختلف علوم د قران کریم زده کوي. ډلې ډلې در اوسه پورې ګوره ځای په ځای مدارس دي، مراکز دي، مساجد دي، په هر ځای کې د قران کریم تعلیمات دي شایع کیږي. نو دا ډلې ډلې طبقه در طبقه د یو نه بل ته نقل کیږي، نو موږ ته را رسیدلې دي. دې ته وایي تواتر بالطبقه. او دریم قسم دی تواتر بالتعامل. لکه مسواک کول د نبی علیہ السلام د دور نه واخله در اوسه پورې تعامل د عمل په اعتبار سره چوکول دا مسواک عمل جاری دی. خله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول دا جاری دی د عمل. دې ته تواتر بالتعامل وي. او څلورم قسم دی تواتر بالقدر المشترک. لکه د انبیاء نه د معجزات و صدور، اگر چې یو معجزه د خبر واحد په درجه کې ده، خو لیکن مجموعی د معجزات ته وګوره چې د انبیاء نه الله رب العزت معجزات صادری، نو دغه حیثیت سره چوکور دی ته وی تواتر بالقدر المشترک. نو دا څلور قسمونه ذکر کړي، تفصیل به ان شاء الله په اصول فقه کې وي.